د ویسټ انډیز جیسن هولډر نه د آی پی ایل او د پی ایس ایل ریټینګ حواله سره په یو پریس کانفرنس کې یو صحافي ته تاسو کو چې پی ایس ایل او آی پی ایل کې ته کم لزیات نمبر ورکې کم لزیات ریټینګ ورکې جیسن هولډر ول ډېر خپل جواب ورکړه دي نه سیخ سوزول دي نه کباب سوزول دي او پکار هم د داسې قسم جواب بل زموږ د پاکستان صحافیانو لا داسې قسم سوالونه نه دي کول پکار دا خو د انډیا صحافیان نه چې یو قسم لا پاکستان چې کم پی ایس ایل هغه خطکای او آی پی ایل لا ډیر زیات ریټینګ ورکوي چونکه ویورشپ په حساب سره آی پی ایل نه پس چې کم لیګ کتل شي هغه پی ایس ایل پی ایس ایل ډیر زیات ویورشپ راځي د دنیا څومره هم لیګونه دی او آی پی ایل ورپسې بیا پی ایس ایل ویورشپ حساب سره پیسو حساب سره د کلاډیانو حساب پرېدا پیسې خو آی پی ایل کې ډیر دی خو ښکارا خبره ده او بیا کلاډیان چې کم دی هم آی پی ایل لزه زور کوي چې الته پیسې ډیر ده بل هغه نمبر 1 لیګ دی په دې وجه باندې هر کلاډي هغه له زور کوي بل طرف ته پی ایس ایل چې کم دی هم آی پی ایل نه کم نه دی ویورشپ کچري آی پی ایل ته راځي نو هغه پی ایس ایل ته هم راځي پیسې او د کلاډیانو زور یا د کلاډیانو پریفرنس یا د کلاډیانو چې کم توجه د آی پی ایل دغه بعد کی خبره ده خو ویورشپ او کوالټي کرکټ چې کم دی هغه په پی ایس ایل کې تاسو له کتلو ته ملاوي دي شیخ جیسن هولډر طرف ته راځو چې جیسن هولډر نه په پاکستان کې یو صحافي پوښتنه وکړه د آی پی ایل او د پی ایس ایل ریټینګ حواله سره جیسن هولډر ول ډېر خپل جواب ورکړی دی جیسن هولډر ول ویل چې دواړه لیګونه چې کم دي تقریبا سیم دي دواړو ته ایکسایټمنټ د دواړو ایکسایټمنټ هم ډېر زیات وي د دواړو کراود هم ډېر زیات وي دواړو کې د کراود او د ایکسایټمنټ کې ډېر زیات فرق نشته دی زه پی ایس ایل هم انجوای کوم او زه آی پی ایل هم انجوای کوم خو کلاډیانو زه په پی ایس ایل کې دا خبره ده خو یې پکې ویلې دي خو په پی ایس ایل کې وای دا خبره ده چې کلاډیان ګراوند ته راځي ګراوند نه هوټل لځي هوټل نه ګراوند نه هوټل مطلب ایکسترا دا صحیح په پاکستان کې نشي ګرځیدي نو زه پی ایس ایل فعال انجوای کوم او دینه پس کلاډیانو ته مطلب د پاکستان ایکسپلور کولو موقع په پی ایس ایل کې ډیره کمه ملاويږي او که زه چرته په خپل پرسنل ټور کې پاکستان ته راغم نو زه پاکستان ضرور ایکسپلور کوم ځکه پاکستان د نیچر حواله سره قدرتی ښکلا پاکستان کې ډیره زیاته ده نو که چېرې زه په پرسنل ټور باندې راغم پاکستان ته نو زه به د پاکستان بیوټي ضرور ایکسپلور کوم جیسن هولډر یو ډیر میچور او یو ډیر پازیټیو جواب دغه صحافي لورکو لکه مطلب یو قسم له د آی پی ایل بدونوي او د پی ایس ایل هم بدونوي آی پی ایل او د پی ایس ایل کمپیریزن هغه یو ډیر خولي طریقې سره وکړو او پکار هم داسې ده ځکه کلاډیان چې کم دي کنه کلاډیان د هر لیګ ته وایي چې موږ هر لیګ کې گیم وکړو څنګه یو کس وي یو پروفیشنل کس وي یو انجینیر وي یو ډاکټر وي نو هم وایي چې زه مختلف ځایونو کې ایکسپیرینس والم سبا که ماله جاب ملاویږي نو چې ماله اسانه وي زه غټ هسپتالونو کې ایکسپیرینس والم یو ډاکټر د خبره کوم یو ډاکټر وي زه غټ هسپتال کې ګورنمنت هسپتال کې یو کال 2 جاب وکم چې زما سی وي کې راشي فلاني ډاکټر په ال ار ایچ کې جاب کړی دی فلاني ډاکټر په دې ګورنمنت هسپتال کې جاب کړی نو دغه رنګ د کرکټران چې کوم دي دا هم پروفیشنلی کرکټرز دي هم چې کله سبا سی وی جوړای نو چې دای پکې لیکلی وي چې آی پی ایل کې ما دونه گیم کړی دی پی ایس ایل کې ما دومره گیم کړی دی د ویسټ انډیز ټیم کې ما دومره گیم کړی دی نو دای خپل سی وی مطلب دای وایي چې زمو سی وی خخ کاری سبا که چرته دای کوچینګ ته اپلای کوي یو ټیم سره هډ کوچ جوړیږي یو ټیم سره بالینګ کوچ جوړیږي یو ټیم سره بیټینګ کوچ جوړیږي یو ټیم سره فیلډینګ کوچ جوړیږي چې کله هم کوچینګ د پاره اپلای کیږي نو دا کلاډیان دا ایکس کرکټر چې کوم دی ول خپل سی وی لیږي دی نه خبر دی او هغه سی وی کې خپل ټول ایکسپیرینس لیکي چې ما آسټرالیا ټیم کې دومره کال گیم وکړای نه پس ما آی پی ایل کې دومره گیم کړی دی په بی ایس ایل کې مې کړی دی په بگ بیش کې مې کړی نو هغه سی وی بیا سړی ګوري نو هغه نه امپریس کیږي چې یو دی کلاډي دومره گیم کړو دا ایکسپیرینس کلاډي دی د بزمون کلاډیانو ته ښه ایکسپیرینس ورکي نو دغه رنګ هر کلاډي غواړي زموږ د پاکستان کلاډیان هم غواړي چې موږ په آی پی ایل کې گیم وکړو یو خو پیسې پکې ډیره ده او یو د ایکسپیرینس حواله سره زموږ د پاکستان خپل کلاډیان هم دا خبره غواړي چې موږ په آی پی ایل کې گیم وکړو د انډیا کلاډیان هم غواړي چې موږ په پی ایس ایل کې گیم وکړو خو بل خو لیګ کرکټ کې گیم کوي نه ای باندې خو انډیا کرکټ بورډ لیګ کرکټونه بند کړي وي نو په دې وجه باندې خو بل طرف ته د ویسټ انډیز خبره کوم کوم د ویسټ انډیز د کلاډیانو په پی ایس ایل کې پی ایس ایل دومره هاي خېجولو کې ډېر اهم رول لري پاکستان ته کرکټ راوستو کې د ډېر انسمي ډېر اهم رول تاسو له یاد شي جاوید افریدي سره پېښور زلمی سره جاوید افریدي هم د پی ایس ایل میچونه پاکستان ته راوستو کې ډېر اهم کردار ادا کړی او ور سره ډېر انسمي انټرنیشنل کلاډیان په دې خبره باندې اګریکولچر راځه پاکستان ته زری ذمہوار ډېر انسمي په پرسنل کلاډیانو ته وی د نیوزیلند کلاډی ته د انګلند کلاډی ته چې راځي پاکستان ته رستاسو د سکیورټي ذمہ دار
دا بالکل د جاوید افریدي د خولې خبره چې ډېر نسمې ډېر زیات خدمات دي. بل په پی ایس ایل کې کرس ګیل گیم کړی دی، ډي جے براو گیم کړی دی، دا جیسن هولډر شو، داسې نور د ویسټ انډیز سمت چې کوم د ویسټ انډیز هغه ډېر ښه ښه کلاډیانو په پی ایس ایل کې گیم کړی دی. او دا خبره هم یاد ولرئ چې پی ایس ایل کله سٹارټ شو نو هغه ټایم کې په پاکستان باندې انټرنیشنل کرکټ بندیز او په پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ نو پی ایس ایل چې کله سٹارټ شو نو باندې ایډیشن د دې په دوبۍ کې شوی. د دویم ایډیشن سم میچونه په دوبۍ کې او سم میچونه بیا اخر کې دی ومو په پاکستان کې وکاو. نو هغه کې بیا پاکستان کې دغه انټرنیشنل کلاډیان راوستلو کې د ډېر انسان ډېر اهم رول. دوبۍ کې به کلاډیانو میچ زوکل په پی ایس ایل کې چې سم میچونه په پاکستان کې نو خپل وطن ته لاړ، پاکستان ته بنرتل، دوبۍ کې به د پی ایس ایل میچونه کول او پاکستان ته بنرتل. نو کې بس څه کلاډیان داسې چې هغه به ډېر انسان رضا کړ چې پاکستان ته راځي او پاکستان کې د ستاسو د هر څه ذمہ دار جاوید افریدي باغی رضا کل پاکستان ته راوستو باندې. نو دیږي کې د ما د ویډیو مقصد دا چې ویسټ انډیز کلاډیان چې کم دي میچور کلاډیان دي د پاکستان د کرکټ خدمت هم کړي دي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې دی حواله سره که تاسو سره لرئ نو کمنټ ضرور وکړئ.